دا اوس چې کومې 10 ورځې شروع شولې، یعنی د نن نه واخله تر غټ اختر ورځې پورې په دې 10 ورځو کې که کوم مسلمان یو روژه ونیوله نو داسې ده لکه ده چې یو کال روژې نیولې وي، او که کوم مسلمان د شپې پکې عبادت وکړو نو داسې ده لکه ده چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی. سبحان الله. لکه ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم مسلمان د ذوالحجې په دې اولنۍ 10 ورځو کې د الله د رضا دپاره روژې ونیسي، که چا یو روژه ونیوله نو الله جل شانه به دته ثواب د یو کال د روژو ورکوي. او الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر چاته الله توفیق ورکو دغه 10 واړه تر غټ اختر ورځې پورې روژې ونیولې نو د 10 کالو برابر اجر او ثواب الله جل شانه ورته ورکړي. او که کوم مسلمان دی راپاڅېدو د شپې په دې کې عبادت وکړو، د شپې په صحیح حصه کې، نو وایي داسې ده لکه ده چې د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کړی. او مخکې حدیث کې رسول الله علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه ته د دغې 10 ورځو عبادت دا دومره خوښ دی چې په ټول کال کې بیا کومه ورځ داسې نه راځي چې د هغې عبادت د دې په مقابله کې الله جل شانه ته زیات خوښ شي. یعنی د دغې 10 ورځو عبادت د الله جل شانه ته ډېر زیات خوښ دی. نو لہذا د لیلة القدر قصې مې درته په رمضان المبارک کې کړي. که کوم مسلمان ته الله توفیق ورکو په دغه 10 ورځو کې د شپې راپاڅېدو او د شپې عبادت یې وکړو نو رسول الله علیه السلام فرمایي چې د لیلة القدر د شپې برابر اجر او ثواب الله ورکړي. اوس د لیلة القدر د شپې اجر او ثواب څه دی؟ الله قرآن کې فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر. د لیلة القدر دا شپه او د دې عبادت وایي دا د 1000 میاشتو نه بهتر اجر او ثواب د دې دی. نو اوس تاسو سوچ کوئ چې 1000 میاشتې نو الله موقره کړي موږ تاسو ته، او بیا د دې 10 ورځو د 9مې ورځې روژه نیول، یعنی د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې روژه نیول، د دې اجر او ثواب د دې نه علاوه دی. د هغې اجر او ثواب دا دی چې الله جل شانه به د تیر شوي کال او د راتلونکي کال ګناهونه ورسره معاف کړي. نو لہذا ډېرې د غنیمت ورځې الله جل شانه په موږ تاسو باندې راوستې دي. هر مسلمان ته زما دا خواست دی چې په دغه 10 ورځو کې خاص د عباداتو اهتمام، د روژو اهتمام، د ذکر اذکار، منځونو، تلاوتونو، دغه رنګې د شپې د عبادت اهتمام وکړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.